مسله دا وه چې کلمه به دلالت کوي په معنا خپله په اعتبار د ذات سره. نو دا کلمه چې دلالت کوي په معنا خپل په اعتبار د ذات سره، نو دا به اوس د هغې وضاحت کوي. اما والاول قسم اول د قسم او د کلمې چې دلالت کوي په معنا باندې په خپله، اما ان يقترن باحد الازمنه الثلاثه او لا الثاني الاسم. اما ان يقترن یا به معنا تضمونی د مقترن وي وضعا په فهم کې د لفظ دالنه په یو د ازمنه ثلاثه مخصوصه پورې. والاول قسم اول د قسم او د کلمې، اما ان يقترن یا به مقترن وي معنا تضمونی د دې کلمې وضعا په فهم کې د لفظ دالنه، وضعا په فهم کې د لفظ دالنه په یو د ازمنه ثلاثه مخصوصه پورې چې ماضی حال استقبال دي، چې ماضی حال استقبال دي. اولا یا به داسې اقتران نه وي، اولا یا به داسې اقتران نه وي. الثاني الاسم، قسم ثاني چې مقترن نه ده په زمانه پورې مسما کولی شو کې اسم کولی. خلاصه دا ده چې د کلمې دوه اقسام شو. یو دا چې په دلالت کې په معنا خپل مستقله ده، یو دا چې په دلالت کې په معنا خپل مستقله نه ده. نو چې په دلالت کې په معنا خپل مستقله ده دا به په دوه قسمه ده. یو هغه ده چې معنی مقترن په زمانه پورې ده، نو دا پیل شو. بل هغه ده چې معنی مقترن په زمانه پورې نه ده، نو دا اسم شو. نو ما داسې ویلي والاول قسم اول د قسم او د کلمې. قسم اول هغه دی چې دلالت په معنا خپل مستقل دی. نو بیا په دې کې دغه دی اما ان يقترن یا به مقترن وي معنا تضموني د وضعا په فهم کې د لفظ دالنه. دا معنی ټکی ولې وو؟ معنی ټکی دا معنی قید ولې لګو؟ دلته اعتراض دی چې په یقترنه کې لفظ د کلمې صفت نه دی، دا د معنا صفت دی. او کو معنا ته یې راجع کې نو معنا مخکې ذکر نه ده، اگر کو اقتران د معنا صفت دی. په یقترنه کې به ضمیر یا راجع کې لفظ د کلمې ته یا معنا ته، کې لفظ د کلمې ته راجع کې نو لفظ د کلمې خو اسم دی، اقتران د هغې صفت نه دی. او کې معنا ته راجع کې معنا مخکې ذکر نه ده، اگر کو اقتران په معنا کې شته، اقتران د معنا صفت دی. نو جواب دا دی چې زه معنا ته راجع کوم، دا معنا اگر کو لفظا ذکر نه ده خو معنا ذکر ده. دا معنا اگر کو لفظا ذکر نه ده خو معنا ذکر ده. ولی ځکه لفظ د الاولو په دال دی او هر دال مدلول غواړي، نو معنی مدلوله ده. لفظ د اولو په دال دی، نو چې لفظ د اولو په دال دی او معنی مدلوله ده، نو دا معنا ذکر شوله. پوه شوې؟ او په یقترنه کې ضمیر د غایب دی، او ضمیر د غایب دی ته وایي ما تقدم ذکره لفظا او معنا او حکما، چې مخکې ذکر لفظا یا معنا یا حکما، او دلته معنا ذکر دی. لفظا ذکر دی ته وایي چې مخکې ښکاری، معنا ذکر دی ته وایي چې لفظ په دالي او مخکې نه وي. لکه قرآن پاک ته ګوره اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى. دا هو ضمیر راجع دی عدل ته، عدل مخکې دی ذکر، خو اعدلو په دلالت کې ځکه اعدلو پیل دی او په هر پیل کې مصدر پوتی،
نو مصدر پکې پروت دی اعدلو کې دلالت کوي ته شو په دې ته معنی ذکر وای او حکمن ذکر دی ته وای چې یا با ولا مرجع پرس کې یا با ولا مرجع پرس کې لکه ضمیر شان او ضمیر قصه هغه د پاره مخکې مرجع نه خو ته به پرس کې قل هو الله احد لا هو ضمیر چې ده د دې لپاره مخکې مرجع پکار ده مرجع نشته خو په ذهن کې به پرس کې او داغه پرزي مرجع تفسیر به په جمله اسم په جمله خبریه وکي ضمیر شان وای دی ته چې مخکې ولا مرجع نه خو ته به د ضمیر د پاره مرجع پرس کې او داغه پرزي مرجع تفسیر برستو په جمله خبریه وکي نو قل او پیغمبره هوا شان داده ضمیر شان شو الله احد چې الله یو دی دا شوله دقه په ذهن کې مرجع شوله او د هغې تفسیر په دې وشو نو مخکې مرجع نشته ته به حکمن پرس کې په ذهن کې یا قرآن پاک کې راځي ولابویه فلکل واحد منهما السدس د پاره د مړي د مور او پلار شپږمه حصه شوه ولابویه نو دا هی ضمیر مړي ته راجع دی خو مړی خو مخکې دی ذکر دلته په دا رکوع کې د قرآن ذکر نه دی او هی ضمیر ورته راجع دی خو دلته سیاق و سباق نه معلومیږي چې ضمیر مړي ته راجع دی ځکه چې میراث خلک د مړي نه وړي د ژوندي نه نه وړي نو چې میراث د مړي نه وړي ژوندي نه نه وړي نو مړی ولو کو ذکر نه دی خو باس ته میراث دی نو په خپله ته مړی مراد دی چې ضمیر مړي ته راجع دی ولی ابویه دا هی ضمیر مړي ته راجع دی اگر کو مخکې ذکر نه دی ښه نو ضمیر د غادې ته چې ما تقدم ذکر لفظا او مانا او حکما یقترنه کې ضمیر راجع دی معنا ته چې لفظ د اولو په دال دی او هغه معنا ذکر ده یا با مقترن وي معنا تضمني ده وضعا دا تضمني قید ولې لګوم دا تضمني قید ولې ویم دا ځکه ویم چې فعل مقترن په زمانه پورې دی د فعل درې اجزا دي حدث نسبت زمانه حدث نسبت زمانه دا دریش ضربه په دریش اندلات کوي یو په ضربون چې دا حدث دی بل په زمانه چې ماضی ده بل د زمانه ماضی او د ضرب په منځ کې مناسبت په دریش اندلالت کوي نو د پیل خو زمانه جوش ولا نو پیل چې مقترن په زمانه پوری شي پیوسته په زمانه پوری شي زمانه خو پکې جز ده دا خو اقتران د زمانه په زمانه پورې راغی او توقف د زمانه په زمانه پورې راغی ولی یو طرف ته په پیل کې زمانه جز ده بل طرف ته دا غون پیل په زمانه پورې مقترن شو نو چې غون پیل په زمانه پورې مقترن شو نو خو جزء مقترن شو نو اقتران د زمانه په زمانه پورې راغی توقف د زمانه په زمانه پورې راغی جواب هم دقه او چې پیل چې مقترن په زمانه پورې ده په اعتبار د یو جز سره ده چې معنی حدثي ده نه په اعتبار د غون اجزا سره په اعتبار د یو جز سره ده چې معنی حدثي ده نه په اعتبار د غون اجزا سره یا با مقترن وی معنی تضمن د وضعا په فهم کې د لفظ دالنه دا وضعا قید ولې لګوم وضعا قید ځکه لګو چې اسم هم دلالت په زمانه کوي انا عالم انت عالم هو عالم نو عالم اسم فاعل ده اسم فاعل اسم مفعول دام په زمانه کې مستعملېږي مصدرم په زمانه کې مستعملېږي نو بیا خو اسم فاعل اسم مفعول او مصدر هم دلالت په زمانه کوي اسماء افعالم په زمانه کې مستعملېږي فمهل الکافرین امهلهم رویدا رویدا اسم فعل ده په معنا د امهل ده نو مهلت به په یو زمانه کې ورکه کنه نو اسماء افعالم په زمانه کې مستعملېږي مصدر او اسم فاعل اسم مفعول په زمانه کې مستعملېږي نو بیا د اسم او د فعل فرق څه شو نو فعل چې مقترن په زمانه پورې دی نو په اعتبار د وضع د واضح سره دی واضح فعل د زمانه د لپاره وضع کړی دی او اسماء
محتاجه زمانه پوری دی، مقترن په زمانه پوری دی، خو په اعتبار د استعمال سره دی، نه په اعتبار د وضع سره. هغه مستعملین په زمانه کې مستعملی، خو واضح د زمانه د پار نه دی وضع کړي. نو اوس ډېر افعال دي چې مستعملین نه مستعملی په زمانه کې، لکه افعال مدح او ذم، نعم الرجل، نعمت المرأة، ښه سړی دی. دا نعمه او بئس او ساء او حبذا، یا افعال مقاربه، عسا او کاد او کروبه دله، دا افعال دي خو مستعملین په زمانه کې نه مستعملی، ځکه دې ته افعال منسلخه وي. افعال منسلخه خو واضح وضع کړي د زمانې دپاره دي. فهم کوئ، واضح وضع کړي دي د زمانې دپاره. اگر کو مستعملین په زمانه کې نه مستعملی، خو واضح وضع کړي زمانې دپاره. او اسماء افعال دا واضح نه دي وضع کړي د زمانې دپاره، خو مستعملین په زمانه کې مستعملی. نو مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسماء افعال مقترن په زمانه پورې دي په اعتبار د استعمال سره، او فعل مقترن په زمانه پورې دی په اعتبار د وضع د واضح سره. نو دا یا به مقترن وي معنا تضمني د وضعن، په فهم کې د لفظ دالنه، په فهم کې د لفظ دالنه. دا فهم ولې وو؟ دې کې اشاره ده چې په فعل کې یو مصدر دی، یو په فعل کې وزن دی. ضربه، نسوره، یو دا وزن دی چې فعل وزن دی، یو دا مصدر دی چې ضربون او نصرون دی. نو هیئت او وزن د فعل دلالت په زمانه کوي، او مبدا د فعل دلالت په معنی حدثي کوي. هیئت او وزن د فعل دلالت په زمانه کوي، او مبدا د فعل دلالت په معنی حدثي کوي. نو د دې فعل نه به دا زمانه فهمیږي، د اسم نه زمانه نه فهمیږي. اسم کو دلالت په زمانه کې په اعتبار د خارج سره وی کوي، لکه انا ضارب امسی. ضاربون دلالت په ماضی کوي په اعتبار د امسی سره، د لفظ د ضاربون نه زمانه نه فهمیږي. او ضربه د دې وزن نه زمانه فهمیږي. نو فعل چې دلالت کوي په زمانه په اعتبار د وزن سره کوي، د دې وزن نه زمانه فهمیږي. جمهور علما وایي چې مصدر د فعل دلالت کوي په معنی حدثي. مبدا د فعل، مبدا او مصدر یو شی دی، مبدا د فعل دلالت کوي په معنی حدثي، او هیئت او وزن د فعل دلالت کوي په زمانه. ځکه چې په اختلاف د هیئت سره اختلاف د زمانه راځي، او په اختلاف د مبدا سره اختلاف د معنی مصدری راځي. اختلاف د معنی مصدری راځي. ضربه یضربو، هیئت بدل شو، وزن بدل شو، نو زمانه بدل شو. مصدر یو د چې زوا دربی دي، نو معنی حدثي اقشان یو ده. او ضربه نسوره، وزن یو د چې فعل ده، هیئت یو د چې فعل ده، زمانه یو د چې ماضی ده. خو مصدر بیل د ضربه مصدر ده ضربون، او د نسوره مصدر ده نصرون. نو مصدر بیل ده، نو معنی حدثي بیل ده. په اختلاف د هیئت سره اختلاف د زمانه راځي، او په اختلاف د مبدا سره اختلاف د معنی حدثي راځي. ځکه فعل دلالت په زمانه کې په اعتبار د هیئت سره. دا د جمهور مذهب دی او دا مشهور دی. یوه د محققینو ده، محققین علما وایي چې فعل دلالت کوي په امر مجمل، او د دې امر مجمل انحلال او سپړودل کیږي مصدر او نسبت او زمانه ته. مصدر او نسبت او زمانه ته. خو مذهب د جمهور مشهور دی. یا با معنا تضمنی ده، مقترن وي وضعن په فهم کې د لفظ دالنه په یو د ازمنه او ثلاثه او مبسوسه پورې. ګورئ ماضیون، دا ماضی صيغه د اسم فاعل ده، مستقبل صيغه د اسم فاعل ده، حال جامد ده. اوس ماضی په تیر شوی زمانه دلالت کوي، دا لفظ د ماضی په تیر شوی زمانه دلالت کوي. لفظ د مستقبل پر راتلونکي شي دلالت کوي.
خدا دلالت د ماضی په تیر شوی زمانه، دلالت د مستقبل په راتلونکي، دا په اعتبار د مبدې سره دی، دا په اعتبار د هیئت او د وزن سره نه دی. نو ماضی ته موږ فعل نه وو، ماضی صيغه د اسم فاعل ده کنه، او مستقبل اسم فاعل د مزید دی. نو دیو ته موږ افعال نه وو. مضارع اسم فاعل د مزید دی. ولی که دی دلالت په زمانه کې نه په اعتبار دغه مبدې سره کوي، ماضی میم غدات ته نو مزه دا دلالت په زمانه کوي، دا مبدأ کوي، وزن نه کوي، وزن نه کوي. فعل به دلالت په زمانه په اعتبار ده وزن سره کوي. نو لفظ د ماضیون، لفظ د مستقبلون، لفظ د حالون ته فعل ځکه نه وو چې دی دلالت په زمانه په اعتبار د هیئت او د وزن سره کوي، په اعتبار د حروف او د مبدأ سره کوي. فکرم شو؟ صبوح او غبوق دله. صبوح شراب سکل په وخت د سبا کې، او غبوق شراب سکل په وخت د بیګا کې. دی خو دلالت په زمانه وکړو، خو په اعتبار د مبدأ سره وکړو، په اعتبار د وزن او د هیئت سره ونه کړو. اولا یا به معنا مقترن په زمانه پورې نه وي. الثاني الاسم قسم ثاني چې معنی مقترن په زمانه پورې نه ده. الاسم مسمى کولی شي په اسم. اسم یو کلمه ده، دلالت کوي په معنا باندې په خپله، خو معنا یې مقترن په زمانه پورې نه ده. فعل یو کلمه ده، دلالت کوي په معنا باندې په خپله، خو معنا یې مقترن په زمانه پورې. ځکه فعل کار ته وایي، کار به په زمانه کې کنه. اسم خو نوم دی، نوم خو پر زمانه کې په سړي صادقېږي. ستاسو نومونه په تاسو دلالت کوي، په زمانه پورې موقوف نه دي. کوپیان حضرات وایي چې اسم مشتق د وسم نه دی، او وسم علامې ته وایي. نو اسم ته اسم ځکه وایي چې دا علامه ده په خپله معنا. او بصریان حضرات وایي چې اسم مشتق د سم نه دی، او سم وا رفعت او علو ته وایي، اوچتوالي ته وایي. نو اسم ته اسم ځکه وایي چې دا په فعل او په حرف اوچت دی. ځکه د دوه فعلین او دوه حرفین نه کلام نه جوړیږي، او د دوه اسمین نه کلام جوړیږي. خو دا د بصریانو رای مضبوطه ده چې دا مشتق د سم نه دی او د وصف نه دی. ځکه چې د دې جمع په قرآن کې اسماء راغلی دی. وعلم آدم الاسماء، نو چې اسماء راغلی دی، نو اسماء فصل کې اسماون دی. التا و بدل شو په همزه، نو اسماء شو. نو چې په جمع کې په آخر کې واو دی، د په مفرد کې په آخر کې واو دی، نو اسمون دا د سم نه ماخوذ دی، او دا مشتق د سم نه دی. پوه شو؟ په یو د اسماء چې جمع د اسمون ده، نو مفرد سمون دی، مشتق مبدأ سمون دی. یو د اسماء چې دا د وسامت نه ماخوذ دی، نو بیا اسماء مفرد دی، او د وسامت نه ماخوذ دی، او حسن ته وي حسن. لکه اشعار دي، اسماء د ښځې نوم هم دی که نه، اسماء د زنانه نوم دی. آزنتها ببینها اسماء رب ساوین یمل فی سواء. داسې شوله. هلته اسماء د وسامت نه دی، اسماء بیا مفرد دی. او چې اسماء جمع د اسمون ده، نو بیا جمع ده، او بیا د سم نه ماخوذ دی. پس دی ولو الفی